أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرة مدنی صورت تے یم دے رستو د صورت عنکبوتنا جو قول پکی د تطفیفم دے متففین رستو. داولنے صورت تے چین نازل شے دے پا مدینہ کی کلے چی آغا صورتون او گورے ناغا مکی دی او دا مدنی دے. مخی منگا ویلیو آتیش صورتون دی چی آغا مدنی دی نو داغینا شپگتیا جوڑی گی مکی نشپگتیا مخی شو دا واتی یم دے. مخی منگا ویلو صورت ہر صورت کی پینزہ خبری بئی یو با ربطی یو با دعوی یو با خلاصی یو با امتیازی او یو با مشکلات دا قرآنی مشکلات دا صورت. نو ربط دا دی صورت دا ماقبل سرا پہ اسو طریقو باندے دے. یو دا چی صورت فاتحہ یو اجمالو نو دا صورت داغی تفصیل لے لکالتا کی ویلیو الحمدللہ نو دلتا دا حمد تفصیل بکی التا کی رب العالمینو نو داغی تشریح بی دا ربوبیت التا کی الرحمن الرحیمو نو دلتا کی رحمانیت و رحیمیت تشریح بکی. دارنگی التا کی دعوی و ایاک نعبدو و ایاک نستعین سرا نو دلتا دلائل سرا با دغا مسئلہ پیش کی. دارنگی التا کی وی اہدنا الصراط المستقیم نو دلتا وی ذالک الکتاب لا ریب فیہ. حالتا کہ دا ڈلو تذکروا انعامت علیہم غیر مغضوب علیہم او الضالین. انعامت علیہم یو مغضوب علیہم بل او الضالین بل. داغی تشریح بدلتا کی کئی منعم علیہم دی نو داغی فینزہ صفتون او داغی آخری انجام. مغضوب علیہم دی نو داغی صفات او داغی ختم القلب
داغي اخیری انجام لهم عذاب عظیم. ظالین دی نو دلته کې داغي بد خصلتونه او داغي اخیری انجام په تفصیل سره دا بربتی د ما قبل سره. دعوه د صورت مقصد د صورت سلور خبری دی. مقاصد اربع چې پاغي کې دو اصول او دو مومد دي. چاغي کې یو توحید ده، یو رسالت ده. مومداتو کې یو جهاد ده او یو انفاق فی سبیل الله ده. خلاصه د صورت سلورو حصو ته تقسیم ده او هر یو حصہ کې مقصود چې کوم دا سلور خبرې وشوي دا به ذکر کوي. اوله حصہ به یې 97 آیت پورې 99 آیت پورې دا به یې په دې کې به اثبات د توحیدی. بیا دویمه حصہ د هغې 99 آیت نه واخله 176 پورې په دې کې به اثبات د رسالتی. او د 177 نه بیا واخله 253 پورې 253 پورې دا به درېمه حصہ په دې کې به بیان د جهادي. سلورمه حصہ داغه 254 نه اخواتا اخره پوری بی او په دې کې به انفاق فی سبیل الله. اولنی حصہ چې هغه د 99 آیات پورې ده په دې کې درې بابونه دي. اول باب شلو آیاتونو کې په دې کې اول نه بیان دی د دریو ډلو په طریقې د تمهید باندې. دا انعمت علیہم مغضوب علیہم او ضالین داغی تذکرہ بھئی. اول 15 آیاتونو کې د منعم علیہم تذکرہ کئی داغی 15 صفتون ذکر کئی داغی حکم اخروی او دنیوی ذکر کئی. بیا مختصر 2 آیاتونو کې د مغضوب علیہم چې هغه کافر دي داغی مختصر خبره کوي حکم اخروی او دنیوی داغی پیش کوي. بیا ورپسې 14 آیاتونو کې بیان د منافقانو داغی هم حکم اخروی او دنیوی او درې مثالونه. مثالونه بازی لگی د منافقانو سرم لگی کافرانو سرم لگی. اولنې مثال د کافرانو سره مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. بیا دویم مثال د منافق اعتقادی سره او کصیب من السماء دین با دریم مثالی او دا با مثالی د منافقی عملی.
د نرستو 20 آیات نه دویم باب بئی پدې کې با اوله مسله د توحید پیش کړي یا ایها الناس اعبدوا ربکم سرا مسله د توحید دا پدې کې دعوت ته خلق ته راشي دا مسله ومني اتحاد کوي پدې او خبره باندې پدې مسله باندې 15 دلائل پیش کړي او تفرید ثمره به کوي فلا تجعلوا لله اندادا سرا بیا دلیل وحی بئی اثبات د رسالت بئی اثبات د صداقت د کتاب بئی رشتینواله د کتاب به ذکر کړي بیا به زجر ورکوي هغه خلکو له چې هغه د دې دعوی مسلې د توحید منکر دي بیا بشارت ته منونکو ته بشر الذین آمنوا سرا او پیش کړي بیا به دفع د شبهی په قرآن کریم باندې چې واردی د خلکو څه شبهاتی نو دا غي دفع بکئی بیا و کیف تکفرون بالله سرا نعمتونه به ذکر کئی او نفی د علم غیب به پیش کئی د ملائکو نه غټ نعمتونه سلور پیش کئی اول د نشنه مشتکړی کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم دویم به د دنیا منافع د مثال پیدا کړلی هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا دریم نعمت په پیش کې چې تاسو نیکه آدم علی السلام هغه می مسجود ګرځولو معزز کړه نو په ملائکه باندې وایس قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ سرا اگر چې په دغه کې نعمتونه ګڼ دي علم آدم الاسماء پکې هم ده اسجد لآدم پکې هم ده د ځان لا جدا جدا نعمتونه کشمارې نو جدا جدا نعمتونه هم دي دانګي آدم علیہ السلام هغه ونی ته نږدې شو نو معافي مو ته کړو دا بل انعام دې پتا سو باندې چې تاسو نیکه می معاف کړو او بیا تتمه وي په ترغیب سره یا ایها الناس اعبدوا ربکم سرا بیا به خطابی بنی اسرائیل تا کله چې هغه ته ورسو هغه ځنه بیا وایو یا بنی اسرائیل دین واخلا دا بدریم بابی پدې کې خطاب خاص ته پس د خطاب عام نه پدې کې درې پلیتۍ او قباحتونه د يهوديانو پیش کړي تحریف کاو کتمان حق کاو ترک عمل مقابل کې د مؤمنانو درې صفاتونه صبر صلات او ایمان بالیوم الاخر بیا دویم ځل چې وای یا بنی اسرائیل سره شپږ خطابات وای او بیا غزه کې وای سورت بقره دا امتیاز د سورت او چې سورت ختم کو ان شاء الله التبه وای سورت بقره دا
د ټولو نه اوږد صورت دی. سورت بقرہ فضیلت کے ذکر کی حدیث کے راضی من کان عندہ سورت البقرۃ فہو امیر. د چاچے سورت بقرہ و ازدوا سورت بقرہ باندې و پویدو ناغب امیرو. د دې سورت یو فضیلت او یو اعزاز چې په خلکو کې هم دا رایج کړو چې سورت بقرہ باندې پویږي ناغب امیر کول کی. بل یو فضیلت هم ذکر کیږي ولا يدخل الشیطان فی البیت الذی قرئ فیہ. په کوم کور کې چې سورت بقرہ لوسته کیږي نو په هغه کور کې شیطان ناراضي وي. شیطان دا کور نه تختی چې کوم کور کې سورت بقرہ لوسته کیږي. دیو جنا بعض علماء لیکلی کم کور کې شیطانی اثراتی هغه کور کې سورت بقرہ مستقل لوستل پکاري. ابتدا کې دغه اثر ختمولو د پاره پکار دای چې د کور په مختلفو ځایونو کې سورت بقرہ ولوستل شي. سورت بقرہ ولی په یو ورځ الولی په دوه کې وللی په سلورو کې الولی په ټولو غوټونو کې مختلفو اطرافو کې مختلفو غوټونو کې عام طور باندې سلور غوټونه نو چې په یو ځای کې مو لوستې شي په یو طرف کې په بل طرف کې په بل طرف کې نو شیطانان داغه نه کډو کې وزي. بیا چې مستقل لوستې کېږي نو شیطانو ته بیا ناراضي. دا سورت ته سورت بقرہ د دې ګڼ نمونه دي. سنام القرآن و تم وی سنام اوچتوالی تا نو سنام القرآن په دې کې اعلی مضامین دي د قرآن کریم. دا سورت ته ورپسې بل سورت ته دیته ورپسې زهراوین هم وی. زهراوین مطلب پړقیدون کی صورتونه نو سورت بقرہ او سورت آل عمران دې دواړو ته زهراوین وی. بیا نو یو ته سورت زهرا وی. دانګه دې ته فستات القرآن وی. دا قرآن کریم دا سورت د قرآن کریم خیمه ده. پدې کې اول نه چې شروع کړي نو الف لام میم سره کوي. دې ته حروف مقطعات وایي. او دا ویل کېږي جدا جدا. مقطعات ته دې وجه نه وایي چې دا جدا جدا لوستل کېږي. الف جدا لام جدا میم جدا. دا څنګه چې ته دا عالم علم نه ده بلکې الف لام او میم. او یو حدیث کې مرাজি چې څوک د قران کریم یو حرف الولی نو هغه ته لس نیکي ملاويږي. بیا هغه روایت کې دا راځي چې زدانه هم چې الف لام میم دا یو حرف ده بلکې الف جدا ده میم لام جدا ده میم جدا ده. نو دا درش نیکي ملاويږي درې حرفونه شو. بعضی خلق د قرآن کریم الفاظو کې د اجر و ثواب نه منکر دي. نو دا خلق واقعي چې په خطا باندې دي چې په دې کې ثواب نه ملاويږي. نه چې په الف لام میم باندې ثواب ملاويږي. اتفاق دې په دې باندې چې په دې باندې
څوک نه پوهېږي په دې معنا مقصد باندې څوک نه پوهېږي نو چې په دې باندې نه پوهېږي او په دې باندې اجر او ثواب میلاویږي نو دې نه چې اخوا د څومره دي نو هغې باندې خو خامخا میلاویږي ځکه چې د هغې په مقصد باندې خلک پوهېږي ها دا خبره به وي د قرآن کریم په موږ باندې حقونه دي نو د ټول نه اولنی حق هغه د الفاظو زده کول دي اول الفاظ زده کا دویم نمبر باندې د هغې معنا مقصد زده کا دریم نمبر باندې دې باندې عمل کول دي او څلورم نمبر باندې دا بیا بل ته رسول دي ایمان د دې نه مخکینی دی او خو اول لازم دی دا پنځه خبرې قرآن کریم کې دا لازم دي نو اجر و ثواب پې دی خو چې سړی یو کوي بل نه کوي نو لږ بوته میلاویږي چې سړی په ترجمه باندې په تفسیر باندې مقصد باندې پوه شي نو هغه ته به زیات اجر و ثواب میلاویږي نو بیا چې سړی دا وایي او عمل پې نه کوي نو هم اجر و ثواب میلاویږي به لیکن کم به میلاویږي نو چې سړی پې عمل هم کوي نو بیا به زیات میلاویږي او بیا چې سړی بل ته هم رسوي نو په خپل هم وایي او بل ته هم رسوي کن عالما او متعلما او خادما قرآن کریم یا په خپله زده کوه یا بل ته رسوه یا د دې خادم نور بګې هم راځي بعضې وایي مستمع پکې هم دی د دې اورېدونکی شه او بل دا دی چې د دې محب شه نو الف لام میم په باره کې بعضې خلکو دنیا کې مختلف قسم خلک دي نو چا ویلي چې دا فضله ده دا زیاتی الفاظ دي علامه ابن کثیر په هغو باندې رد کوي قد اخطأ خطأ کثیرا دغه سړی چې څوک دا خبره کوي چې دا فضله ده څه مقصد یې نشته څه ثواب پکې نشته زیاتی ګړي الفاظ دي دغه سړی ډېر خطا شی دی بیا د دې الفاظو کې الف لام میم کې د علماء اختلاف شتی چې د دې په مقصد باندې د الله نه سوا نور څوک پوهېږي که نه پوهېږي نو څوک وایي چې دا راز دی د الله او د رسول په منځ کې لکه څنګه بعضې خبرې کنایات دي نو کنایت دې ته وایي چې ویونکی اورېدونکی چاته چې ویلی کېږي هغه پې پوهېږي نور عام خلک په هغې باندې نه پوهېږي کنایي داسې زموږ کتابونو کې د کنایې خبره چې راځي نو هغې کې هم دا خبره کوي یو سړی دی هغه مخکې نه د هغې خبره شوې ده مثال په طور باندې خبره شوې ده چې هلکه زما میلمانه را روان دي او ته بوله انتظام وکړي د چای انتظام به وکړي د ډوډۍ انتظام به وکړي یا بل څه انتظام به وکړي په دې کې میلمانه راغلو هلته کې هغه سړی راغی تپوس یې وکړو څو هغوی لس صرف هغه ویونکی او چاته چې ویلی شوي دي هغه پوه شو چې د دې مقصد څو او لس په دې باندې پته ونه لګېده نو دې باندې صرف هغه ویونکی او اورېدونکی کوم چې دی هغه پوهېږي نور که چا واورېده نو په غوږونو باندې راغلو ووته هغې پوه نه شو چې مقصد څه شو دغسې الف لام میم دی یا نور حروف مقطعات دي دا چې ټول راجمع کی نو دا 29 جوړیږي د قرآن کریم حروف چې دي هغه 29 دي دلته کې الف لام میم دی بل ځای کې چې راشي الف لام میم را به ورسره شي کله میم تی کټ کې یوازې را ورسره شي کله خو د الف لام میم صاد ورسره شي کاف ها یا عین صاد وغیرہ وغیرہ حامیم
نو بعضې دا وایي چې دا د الله او د الله د رسول په منځ کې راز دی، هغې پې پوهېدل موږ پې نه پوهېږو. بعضې دا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې الفاظو باندې نه پوهېدو، چې په دې باندې پوهېدل نه، نو بیا یې مقصد څه دی؟ بیا یې دا ولې لیکل پکې؟ نو بعضې د هغې هغه حکمتونه بیان کړي چې حکمتونه بیانول د دې صحیح دي. بعضې وایي دا متشابه دي چې الله د دې په معنی باندې پوهېږي بل څوک نه پوهېږي، لیکن د دې حکمتونه بیانول دا صحیح دي. نو چا پکې دا ووایي د هر صورت کې چې کوم حروف مقطعات راغلي د هغې صورت سره د هغې مناسبتي لکه دلته کې الف لام میم دی، بالکل ابتدا د قرآن کریم کې راغی، باقي ځکه نور راغلی نو د هغې صورت سره خپل مناسبتي. دلته کې ابتدا کې چې کله راغی نو وایي الف نه مراد دی الله، لام نه مراد دی جبریل، او میم نه مراد دی محمد صلی الله علیه وسلم. مطلب بدا شي دا کتاب چې کوم بیانېږي ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا د الله رب العزت د طرفنا د جبریل علیہ السلام په واسطه باندې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. بعضې وایي د الف نه مراد انا دی، لام نه مراد عالم دی، دا لام نه مراد الله دی، او میم نه مراد عالم دی، یعنی انا الله عالم، زه الله یم او زه پوهېږم بل څوک نه پوهېږي. د الله د پوهې په شان دی بل هېڅوک نه پوهېږي. چا پکې دا ووایي الف نه مراد الله، لام نه مراد لازم الوجود، او میم نه مراد منزه عن النقصان. یعنی الله لازم الوجود دی، منزه دی د ټولو نقصاناتونه، د ټولو عیوبونه، هغې نه پاک دی. چا پکې دا ووایي چې الف نه مراد دی الله، لام نه مراد دی لطیف، میم نه مراد دی منان. یعنی اللہ لطیف منان، اللہ لطیف دے، باریک بین دے، منان دے، احسان کون کے دیں. چا پکې دا ووایي چې الف نه مراد دی اول، لام نه مراد دی لازم، او میم نه مراد دی مومن مسلم. یعنی اول لازم د مسلمان او مومن د پاره ذالک الکتاب لا ریب فیه دا کتاب دی. اولنې لازم د مسلمان د پاره دا کتاب دی چې هغه دې کتاب ته توجه کی، دا کتاب دی اووی په دې باندې عقیده وساتي، په دې باندې عمل وکړي. چا پکې دا وایي چې الله لطیف مجید مالک، اللہ باریک بین دے، مجید او مالک اللہ دے، او داغه د طرفنا ذالک الکتاب دے. چا پکې دا وایي چې الف نه مراد دے اصل، او لام نه مراد دے لازم الاتباع، او میم نه مراد دے مضبوط. اصل لازم الاتباع مضبوط، دا او اصل کتاب دے، لازم الاتباع کتاب دے، او دا کلک او مضبوط کتاب دے.
چا پکې دا وایي چې په دې کې اشاره ده مخارجو ته. الف دا د کله چې ادا کولی کېږي نو د حمزه او د الف ادایګي یو ځای نه کېږي، نو حمزه حلقي دی، لام وسطي دی او میم شفوي دی. نو ادایګي د حروفو چې کېږي نو د حلق نه د شونډو پورې، نو حلقي وسطي د خولې د مز نه ادا کېږي لام، او میم ادا کېږي د شونډو نه. چا پکې نور هم وجوهات او توجیحات کړي. الف نه مراد وایي انسان دی، ابتدا د انسان، او د لام نه مراد مز د انسان دی، او میم نه مراد منتہا د انسان دی. ابتدا مز او آخری حصہ. دین علاوه هم بعضې نورې توجیحات هم خلکو کړلي، ډېر دي. بعضې کتابونو هغه ذکر کړلي. په دې صورت کې بعضې فواصلي صورت چې په کم ټکي باندې آیت چې په کم ټکي باندې ختمیږي نو هغې ته فاصله وایي، فواصل ورته وایي. په دې صورت کې دغه فواصل چې دي نو هغې کې یو دلته کې مخامخ چې موږ ګورو نون دی پکې، میم دی پکې. بیا چې کله مخې ته لاړ شي نو قاف پکې هم راځي، لام پکې هم راځي، دال پکې هم راځي، با پکې هم راځي، را پکې هم راځي. هغه چې ټول راجمع کې یو ټکی ته جوړ کې، کله کله د یادولو دپاره یو ټکی جوړ کړی شي، اشاره هغه الفاظو ته او د هغې مقاصدو ته. لکه زموږ کتابونو کې بعضې شیزونه داسې راځي. نو هغې ته وایي قم لندبر، پاسه ودرېږه چې په دې باندې سوچ او فکر وکړو. دغسې الف لام میم کې زموږ عام طور باندې یو خبره دا راځي چې کم څه چې ما ووې نو دا هم د هغې نه اغستې شوي ټکي دي، یو ټکی د اول نه اغستې شوی دی. لکه الله، جبریل او محمد صلی الله علیه وسلم. نو دغسې زموږ په دې نورو څیزونو کې څومره چې ګورې نو خلکو مخفف الفاظ اغستی. بعضې خو د خلکو اشاری، لکه دې دور کې خلکو د جماعتونو نمونه ایښودي دي، نو چاته پی 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 وایي او چاته پی او ټي او آی، او چاته وایي جے ټي آی، چا لیکلي ټي ټي ایس. چا یو لیکلی چا بل لیکلی، دغې نه مراد هلته کې هغه یو ټکی اولنی را اغستې شوي او هغه نور په هغې باندې دلالت کوي. لکه زموږ کتابونو کې دغه خبر راځي، په کنز کې بیا زیات راځي
کلوی مسئلۃ البیر جحتن، کلوی فقعسن سماجین وغیرہ راضی. دغه سي د حج په موقع باندې کوم طریقې کار چې دی دو رن حد رمی دا نهر دے حلق دے او بیا طواف دے ایوتے رن حد دغسی دو اسمان کې چې څومره انبیاء علیهم السلام دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعض سره ملاقات شه دی نو هغه خلکو راجمع کړلی اعیاهما. کله چې معراج واقع راشي هلته ان شاء الله وایو به. نو دین هم هغه د یو حرف نه هغه مکمل ټکی مراد دی او یا دادا چې الف لام میم. قرآن کریم مخکې مونږ ویلو قرآن کریم چیلنج ورکوي مقابله کوي ځای د دې قرآن کریم په شان ته تاسو جوړ کړئ جوړولی شئ. که یو سړی دا وایي چې دا قرآن خو جدا شی دی نو الله رب العزت د هغې خبره کوي الف لام میم. په دې قرآن کریم کې څه دي؟ خو الف دی پکې او لام دی پکې میم دی پکې. دغه حروف مقطعات دي دغه حروف تهجی دي الف با تا سا. د دې نه قرآن کریم هم جوړلی او د دې نه ستاسو خبرې هم جوړې دي. نو تاسو چې وایي چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځانه جوړ کړلی چې ته جوړ که که نه نو دې کې اول کې هغه چیلنج دی. بعضې خلک هغه پسې لاړ شي د ابجدو حروف حساب ته چې په دې دومره عمر کې قرآن کریم به ټولو خلکو ته ورسي د قرآن کریم غلبه بشي او دغه شوي ده. الف نه 1 مراد ده، لام او میم 30 او 40 مراد ده. نو 30 او 40 70 شو 1 71. 71 سالو په عمر کې قرآن کریم ټولې دنیا ته رسېدل دی. د قرآن کریم غلبه و په هغه دور کې. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دا کامل کتاب دے. الکتاب دے کتاب کامل کتاب لا ریب فیہ شک نشتے پدے کے ہدی للمتقین ہدایت دے دپار د متقیانو. ذالک الکتاب بعضی وی ذالکا دا اسم اشارہ دا، الکتاب دا مشارون الیہ دے. اشارہ مشار الیہ چی ملاو شنو دا مبتدا شوا او رستو لا ریب فیہ هدی للمتقین دا والا خبر دے. خبرون دی بیا بعضی وی نا ذالکا دا اسم اشارہ مبتدا دا الکتاب والا خبر دے. الکتاب نمراد کامل کتاب دے. ذالک الکتاب دا کامل کتاب دے. نور پسی لا ریب فیہ دا والا بل خبر جوڑی گی، ہدی للمتقین والا بل خبر جوڑی گی. نیو مبتدائی گن خبروں نہیں کن. دلتے کہ راضی الکتاب، الکتاب وہ گنو مانو بانے قرآن کریم کے استعمال شعر ہے. راڑولے نشو ہو اسے شمارو یہ چی سو مانو بانے استعمال لے. دولس مانے استعمال شعر ہے. یو راضی کاف تا با کتبا کوتبا ومانا دا فرضیت بانے کوتبا علیکم القصاص، کوتبا علیکم الصیام، کوتبا علیکم الوصیہ. وغیر راضی کوتبا بمانا دا فرض بانے فرض کرے شعر ہے.
دوی معنی راځي په معنی د حجت باندې، دا دلیل دی. دریم راځي په معنی د نیټه معلومه باندې، حتی یبلغ الکتاب اجلا. دانی عقد کتابت تم وئی، فکاتبوهم وئی. عقد کتابت سرو کے نعلم تم فیم خیرا. د مکتوب په معنی باندې راځي د خط. بلقیس وی هذا کتاب القی الی کتاب کریم، کتاب عزتمن خط راغل مالوی. دارنګه کله راځي په معنی د مصدری باندې، کتاب په معنی د مصدری معنی لیکلو باندې. دارنګه کتاب راځي په معنی د اعمال نامې باندې. اعمال نامو ول ورکړې شي وي. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. دارنګه کتاب به لیکيږي لوح محفوظ ته هم. عندنا کتاب وي، کتاب محفوظ، لوح محفوظ. کله حکم شرعی ته وي، او کله ویل کېږي لیکلو ته، لیکلی شوی شی. او کله ویل کېږي تقدیر ته هم، او کله ویل کېږي عدت ته. عدت ته ویل کېږي. عدت ختمیدون کې ده، نو هلته کې د کتاب لفظ استعمالي. دلته کې په دې ځای کې ذالک الکتاب معنا د مجموعي ده، مکتوب ده، پورا کتاب ده دا قرآن کریم. لا ریب فیہ شک نشته په دې کې، په دې کتاب کې شک نشتی. ځکه چې دا کامل کتاب دی نو شک پکې نشتی. شک پکې نشته نو ځکه کامل کتاب دی. او کم کتاب چې کامل کتابی شک پکې نه، نو هدى للمتقین، دا ہدایت ته د پاره د متقیانو. یو خبر د بل د پاره گویا کی دلیل لے. لا ریب فیہ کے کہ اسرے دا بولے کافرانو بگے شک نہ کوسو. د کافرانو شک ته اعتبار نشتی. هدى للمتقین ہدایت دے د پاره د متقیانو. ہدایت تے مطلب فائدہ چتی اخلی نو للمتقین دا متقیان تی اخلی. دوی مدا ہدایت تے د پاره د متقیانو. دلته یو جانب ذکر شوی دی، بل جانب حذف شوی دی. هدى للمتقین وغیرهم، هدى للمتقین وغیر المتقین. دا د متقیانو د پاره ہدایت ته، نو د غیر متقیانو د پاره ہدایت ته. ودا غیر متقین دغه لفظ داسې دی چې پاغه باندې یو متکلم تکلم نغواړي، دیو جنا هغه کلام هغه حذف کړل، هغه قسم ته حذف کړل. معنیو کې دا خبر استعمالي یو جانب سره ذکر کی، بل جانب حذف کی، داغه د کرک کی د وجینا. دغه لفظ په خله باندې سره واستل نغواړم وای. قرآن کې ولزین اور کوم هدى للمتقین، نو غیر متقیان دی، داغه لفظ په دې کې نه وایم وای. نو ہدایت دے متقیانو د پاره فائدہ چی تی اخلی، نو متقیان تی اخلی.
بل دادا یو قول راضی تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، منگ اول ایمان ازدکو نورستو یو قرآن ازدکو. دغی تو وی ایمان اجمالی، ورپسی قرآن ازدکو نو پائے کہ ایمان دے بیا تفصیلی. دا جملہ استعمالی کے خلق دے جملے نا غلط مقصد مراد اخلی، غلط مقصد تی اخلی. چاول منگا ایمان ازدکو نو منگا ایمان ازدکاو 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 قرآن شاہ پاتے شو. ایمان لا ازد شیع نہ دے نا. ایمان ویلے کی یہ ستا ایمان اولنے مختلف درجی دی متقیانو. نیو متقی اگر تو وہی جی صرف اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولو چی کل دائی ہوئے نو دے دے تقوی پا یو درجہ کی شامل شو. دے شرک نہ دو لاس اوینزل، شرک نہ دے باہر شو. تقوی اولنی درجہ دا. وز دین رستو دے بوس پا دے سیڑو بانی ورخی جنو اعلیٰ درجے دا تقوی تا برسی گا. نو دے وجنا اول ایمان کلمے اوے نو راغے نو قرآن تکے ناس نو قرآن ازدکو نو تفصیلی ایمان پا کرا گئے گا. اس جی ایمانی نہیں راوڑے نا قرآن تو ہونے کی نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نو چکلا قرآن کریم واورد بعض ٹکی واورد راغے ہو خور ہو اوخی سرا پا جنگ شو. آخر اگی تیوے دا سچ تا سری دا مالا راکے اغتال نہیں درکو. اول ایمان راوڑا پاک شنو علا بدل درکو. تا دا دی جات نہیں شتے دا ویلو. اگا اول ایمان راوڑا لا الہ الا اللہ اوے دا غی نرستو اگی والا پانے سچیو اگا ورکڑا ناغی کلی کلیو طاہا ما انزلنا علیک القرآن لیتشقا سوری طاہا پکیو اگر الوستو نو ایمان کے رو رو اضافہ کیا دا کنا. اول اجمالی ایمان نور پسے تفصیلی ایمان. دوے مدادہ چیز دا تقوی اول دا شرک نا چی سڑے زان بچ کی نو دا تقوی ولنی درجہ دا. نو دوے مدرجہ دا دا چی اعتصام کئی پا اوامرو بانے او اجتناب کی دا کبائرونا. کم چی امر شوید دیتا نو پاغی بانی عمل کے او کم چی کبائر دی غٹ گناہون دی نو داغی نزان ساتی. نو دا بکی ورپسی داغی نا اعلیٰ درجہ شوا. بعضی خلق بکی داسی چی پا دی اوامر کو کبائرو کی پاغی کی ہم اختکی گی نو بیا بده دغه نه لګوډې لاندې درجه یاوه. بیا ورپسې اعتصام په اوامرو باندې اجتناب په کبایرو باندې کبایرو نه اجتناب کوي لیکن صغیره ګناهونه دي نو په هغې باندې لګیا دی نو اخته دی نو کله پکې په دوام کې اخته دی. نو بعضی پکې داسې راغله چې اعتصام بالاوامر هم کوي اجتناب د کبایرو نه هم کوي نو د صغایرو نه هم کوي نو دا بله درجه شوه. نو بله درجه دا ده چې هغه اعتصام په اوامرو باندې هم کوي د کبایرو نه د صغایرو نه اجتناب هم کوي نو ورپسې شبهات دي نو د شبهاتو نه هم اجتناب کوي. نه نه دې کې ما ته شک پرې وځي شبه پکې ده نو دا نشم استعمالولی ښه. نو دا تقوا اعلی درجه ده. بیا نو هدى للمتقین ہدایت تے دا پارا دا متقیانو دا یوے درجے نے بلے درجے ترسی. ایمان راوڑ لے نو آغا دلت اللہ توفیق ورکی دا قرآن کریم پر ذریعے بانے نو دے دا لاندی درجے نے دے لپاس درجے ترسی آغی اوچت درجے تا ورسی دا قرآن پر ذریعے بانے نو دے تو وہی هدى للمتقین. تقوی دا قرآن کریم کیم دا پگنو مانو بنی استعمال شیدت وہ معنوں بانے استعمال شید قرآن کریم کی تقوی.
یو تقوا دے توحید ایمان، دویم توحید دے توبہ، تقوا دا توبہ، تقوا پا مانا توبے بانے، اور دا سورۃ اعراف کی راضی. درم تقوا ویلے کی نفس اطاعت تا، دے سورۃ بقرہ کی رست براشی. سلورم برازی ترک معاصی باندے، تقوا ویلے کی گناہوں پر خودل. پنجم ویلے کی اخلاص تا، سورۃ حج کے برازی. تقوا پا مانا دو اخلاص باندے. دارنگے تقوا رازی پا مانا دا خشیت باندے، واتقوا یومن وی. اوم برازی اطاعت دا اوامر و اجتناب دا نواہیونا، دیتا تقوا وی. او دا اعلیٰ درجہ دا چھ اوامر باندے سڑے عمل کئی، اجتناب دا نواہیونا کئی. کم چھ منہی سیزون دی داغے ندے زان ساتی، او یا چھ شبہاتو نم زان ساتی نو دا ٹول اعلیٰ درجہ شو. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دا متقیان سوک دی؟ متقیان اغا خلق دی چی دا با ایمان لری پا غیب باندے، پا غیب باندے با دا ایمانی. مومن سڑے با اغی چی دا پا غیب باندے ایمانی. دویم کار با ددائی چی یقیمون الصلاة قائمی بمانزل را. دریم کار با ددائی چی ومما رزقناهم ينفقون، او بازی دا حق نا چی منگا رزق ورکر لے دیلن و خرچ کئی داغینا. نو سلورم کار بیدائی چی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. دا متقیان آغا خلق دی چی ایمان بلری پا حقا سمائن چی نازلی شوی دی تاتا و پا حقا سر چی نازلی شوی دی ستانا مخی. پنزم کار بیدائی چی و بالآخرت ام یوقنون پا آخرت مانی با دی یقین لری داغی تصدیق بکئی، آخرت بمنی. دا پنز صفتو ندی لدی متقی. ناخر کی بھی بیان نتیجہ مرتب کے اولئک علی ھدی من ربہم سرا. نو الذین یؤمنون بالغیب، دا کسانی چی ایمان بلری پا غیب مانے. غیب ستوئی مخی دا غیب ببارکی منگویلو، یو دے علم غیب. اگے بارکی منگ داویلو چی علم بے سببا. نو علم بے سبب چینا دا اللہ دا بلچا علم بے سببا نہیں. دا مخلوق علم چی دے ناغد اسباب دلان دی دیں. چاولا خبر ورکر لے سیلی دلی اوری دلی دی سکلی دی داغی دا وجہ ندتا علم راغل لے. نو کلا خبر سبب شی، کلا علم سبب شی، حواس خمسہ سبب شی، او کلا عقل سبب شی. خبر کے وحی وغیرہ ناراضی بیا. اسباب العلم للمخلوق ثلاثۃ وی. دا اللہ علم اغا دا اسبابنا بالاتر دے. دا مخلوق علم چی دے ناغا اسباب دلان دی دیں. نو الذین یؤمنون بالغیب، دا مومنان سود متقیان سود دی. دا متقیان با اغا خلق کی چی داغی نبس سیزونا پٹی نو آغی بانی با ایمان راوڑی. ہر مومن بداسی پیغمبر خود دینا مومن نہ مچت ہے. اگر تو خواہ اللہ اخودو بازی سیدنے ہوتا اخودو خروستے ہوتا اخودو خواہ مخینے دی دا نبوت پا لسو کال نرستے ہوتا اخودو نرستے سلیمی نے بیا مسئلہ نہ جوڑی گی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا منصوب دے یو قول آگوئی کہ جنت و جہنم ما تو اوہو دیشی زما پا ایمان کی بزرہ برابر فرق نہ نشی. زما دا سے کلک ایمان دے.
زمونږ نه جنت او جهنم غایب دي، الله هم زمونږ نه غایب دی، نظر باندې موږ ته نه ښکاري. دلایل په ذریعه باندې او جدا خبره ده. کم چې حواس خمسه دي نو په هغې باندې موږ ته نه ښکاري، نه محسوس کېږي. جنت او جهنم موږ نه دي لیدلي، الله موږ نه دی لیدلی، تر دې پورې چې موږ پیغمبر هم نه دی لیدلی، ملائک موږ نه دی لیدلي، جنات موږ نه دي لیدلي، بیا هم موږ یې منو. دې ته وایي ایمان، دې ته وایي مؤمن، دې ته وایي متقي. که یو سړی دا وایي چې دا پلان کې بزرگ دی، عالم دی، د هغه نه څه شی پټ پناه نشتي، نو دی گویا کې گزار کوي په هغه باندې چې دا سړی متقي نه دی، دا سړی مؤمن نه دی. ولې الله د متقي او د مؤمن یو صفت ذکر کو چې الذین یؤمنون بالغیب. متقي به هغه سړی چې هغه نه به څه شیونه پټ وي، نو په هغې باندې به ایمان لري، هغه به مني. دا کم خلک چې د علم غیب خبرې کوي او ثابتوي اولیاء کرام الله، بزرگان الله، پیغمبران الله، نو دی گویا کې د هغې نقصان کوي. نو د هغې نقصان خو نه کوي، خو خپل نقصان کوي. یو سړی پیغمبر په غیب پوهېږي، نو د پیغمبر نقصان یې ونه که، خپل نقصان کوي. نو الذین یؤمنون بالغیب، دا کسان دي چې ایمان به لري په غیب باندې. په غیب باندې به ایمان لري چې دا غیب حق دی، دا غیب ثابت دی. بعضی چا پکې خبر وکړه و یؤمنون، ایمان چې دی نو دا علم ته وایي، دا د علم په قسم. ایمان چې دی نو دا تصدیق ته وایي، او تصدیق د علم په قسمونو کې راځي. نو یؤمنون بالغیب معنی یعلمون الغیب، یصدقون بالغیب، یعلمون الغیب. نو ای مؤمن به هغه سړی، متقي به هغه سړی چې د هغه سره د غیب علم وي. چا دا لیکلي کتاب کې، پخوا بعضې طالبانو نه هغه هم ډېر ورانو، مولوي صاحب په ممبر باندې ناست دی، نو هغه په لاس کې سیزونه راغستې دي. وایي مولوي صاحب زما د لاس کې څه دي؟ هغه د ما ته څه پته څه دي پکې؟ ولې ته مؤمن نه یې څه؟ ویم ولې؟ وایي تا نو زما د کتاب لاس کې څه دي دا ووایه چې ته ایمان دې ثابت شي، کنې ته بیا بې ایمانه یې. ولې تا کتاب کې لیکلی چې مؤمن سړی به په غیب پوهېږي. سړی غلی شي او نو داسې خبره کوه چې هغه سبا ثابتېږي، سبا یې کولی شي، چې سبا به یې خطا کېږي، سبا پې چپ کېږي، سبا پې عذر پیش کړي، نو داسې کار ولې کوې؟ داسې خبره مه کوه بیا، سبا پې معنی کېږي پې. ولې ما پرون ویلو خبره مې کړوه خو غلطه مې کړوه، پرون مې ویلو چې په دې خلکو پسې مونځ نه کېږي، نو دا مې غلطه ویلو. ولې وی مخکې نه سوچ کوه که نه، خبره چې کې اول نو وې تله نو وروسته یې وکړه، لیکل کې نو اول یې وګوره او سوچ پې وکړه، سبا دپاره دې نه به زه واپس کېږم. نو ولې کې ولې لیکې؟ داسې خبره مه لیکه چې یؤمنون بالغیب، یعلمون بالغیب، یعلمون الغیب. ولې وی منځونو خبره خلکو پسې ولې کوي؟ دا سړی مسلمان دی، خو د که چا پسې منځونه کړي نه شوي دي، خو نور پکې وس پسې نه کېږي. دا مسله شوه، داسې فتوه شوه. نو الذین یؤمنون بالغیب، دا کسان دي چې ایمان به لري په غیب باندې، ویقیمون الصلاة، او قایموي به مانځه لره. غیب قرآن کریم کې په څلورو معنو باندې استعمال شوی دی. کله وی اشیاء غایبه ہوتا، سورۃ النمل کے برازی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. وتوا پاسمان او زمکه کې په غیب باندې صرف یو الله پوهیږي، بل څوک نه پوهیږي. اشیاء غایبه چې نه الله ته معلوم دي، بل چاته نه دي معلوم. دا هغه غیب دی چې په هغې باندې څه دلیل نه وي، هغه دي. دویم ویل کېږي اشیاء، هغه اشیاء
اشیاء غائبه چې په هغې باندې دلیل یي نو هغې ته غیب اضافي وی بیا رسلو صورت آل عمران کې برازي 440 کې دانګې کله وخت غیبوبت ته وی په وخت د نشوالي د هغه سړي کې صورت یوسف کې راځي 250 کې ذالک لیعلم انه لم اخنه بالغیب وی ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب نالته کیسه په وخت د غایب والی د دکې نورم راځي قران کریم کې راځي بل ویل کېږي عدم دلیل تا چې دلیل پې نه سورۃ کهف کې برازي بعض خلک خبرې کوي په تک خبرې کوي بے دلیل خبرې کوي سورۃ کهف 20 کې راځي التا الذين يؤمنون بالغیب دا کسان دي چې ایمان بل لري په غیب باندې او یقیمون الصلاة او قائمه به مانزل را و مما رزقناهم ينفقون او بعض داغنا چې موږ رزق ورکړل دي را خرج کوي داغینا یقیمون الصلاة اقامت د مانزه مز قائم کوي مز ودروي وي اقامت الصلاة ولیکی ترویج الشیطان ترویج الصلاة اقامت الصلاة بانے دوام علی الصلاة منظور بانے دوام کول دانی اقامت الصلاة ولیکی تعدیل الصلاة تا چاگا موافقی دا قرآن او دا سنت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقی موافقی کلا یقیمون الصلاة نفس عاداتم وی بعض یقیمون الصلاة ترویج ورکول مانزلا و اقامت السوق وی موز گرم شو موز گرم کئی موز گرم کئی دا مانزلا رواج ورکی چکل دا مانزل ٹیم شو نو بس بلکارمکو صرف مانزل طرف توست توجہ کا بعض خپل باندې موز کوي تعدیل ارکانو سره کوي په وخت باندې کوي او خپل کشران دینو پاغي اغیم په دې مانځ باندې را اړای اقامت الصلاة بیا دې ته وایي چې په یو کور کې هم یو تن بل مازه پاتې نشي بے مانځه پاتې نشي نو دې ته اقامت الصلاة وایي او کنا کور کې سکسان دي هغه موز نه کوي سکی نہیں تو اقامت الصلاة نہ ہوئی استاذ کور کے اقامت الصلاة نشتی گورے بولے ایسا کسان پا کی نہ کہی کنا نا کم چے بالغ دین آغی بانے منز لازم دے فرض دے پہ او منز فرض دے موقوتاً ہوئی وقت وقت بانے فرض دین پا وقت وقت بانے کئی پر ٹیم بانے کئی لازم بیٹے میں کئی بعض خلق بیٹے میں منزو نہ کئی بعض خلق خوخی لیکن آغا منز کے بیٹے میں کئی وینا دمرا صبر نشو کولے منگا ما ستن منز دے آغا منگا بیٹے مکو ما خام کی کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو منزنا یو پا عرفات کے یو پا مزدلفہ کے دا منزل دا یو ٹیمنا بل ٹیم تاڑول لی یوے مخی کرلے جمع تقدیم ہوتا ہوئی یو تا جمع تاخیر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دغت بوزن کی کرلی دین علاوہ نوری ندی کری ہاں کہ پاتشی دا عذر دو جنہ پاتشی دی لکا جہاد کے بعض اوقات کے پاتشی دی نو بیا یو زے کرلی دین علاوہ پا عام حالاتو کی چتنے دی پاتشی بے وقت موزی نہ دے کرے خواہ عام سفر پا حالت کی ہم منزنے جمع بین الصلاتین کرلے خو منگا آگے تو جمع سوری کرلا یو منزی رستو کرلے و بل منزی مخی کرلے یہ آخرنی ٹیم کی کرلے یو پا اولنی ٹیم کی کرلے جمع سوری ہوتا ہوئی جمع حقیقی
چې شي ده نو صحیح طریقې باندې دغه دوه ځینو کې عرفات کې مزدلفه کې شي ده. ماسپخین منز او مازیګر منز یو وخت کې کړل د ماسپخین په ټایم کې، او د ماښام او د ماسخوتن منز یو ځای کړل د ماسخوتن سره ماسخوتن په ټایم کې. د دې نه علاوه د عذر د وجې نه د سهار منز هم پاتې شی دی، نه هغې نور خطونه رستو کړلی. نور منزونه هم قضا شي دی، ماسپخین مازیګر ماښام. نو کله وایي درې منزونه او کله وایي څلور منزونه یو ځای کړلي، ماسخوتن په ټایم کې کړلي. بیا غزوه خندق کې دا منزونه کله پاتې شي دي، جهاد کې پاتې کیږي. کله رسول الله صلی الله علیه وسلم خیریم کړلی، الله دې د دې قبرونه د اور نه ډک کړي. ها زموږ نه صلات العصر یې پاتې کو دغې کافران، صلات وسطی زموږ نه پاتې شوی، نه هغه ماښام کې کړلی، هغه د عذر د وجې نه شی دی. دا نه چې تم عذر نشته او څنګه مونځ رستو کوه، نه یقیمون الصلاة مونځ به کوې نو په خپل خپل وخت باندې به کوې. یقیمون الصلاة قایمه به مانځه لره، مما رزقناهم ینفقون، او بعض د هغه نه چې موږ رزق ورکړلی دی نو خرچ کوي، انفاق کوي، انفاق فی سبیل الله دی لګیا دي. نو خپل مال چې دی نو هغه صدقې ورکوي، نو زکات ورکوي. الله وی رزقناهم نو موږ ولې رزق ورکړلی، الله وی ما ولا ورکړلی. وي بعضې خلک پکې رالو، هغه وایي نه سیشی به د چا نه وي، وایي دا به مشترکي، هغه اشتراکیو والا باندې دا رد دی. ښه الله وی مما رزقناهم ما ولا ورکړلی، ما هغې مالکان کړي نو د هغې نه دي په خپل اختیار باندې خرچ کوي. بعضې خلک پکې رالو مخکې، اوس هم دې دور کې بعضې اشتراکي والا شته، سوشلیزم دی او کمیونیزم دی او کیپټلیزم دی، څه شیزونه دي، ازمونه دي مختلف. نو دغه خلک وایي دا مال چې دی دا به د چا نه وي، د دې زما پکې لږ دی او د دې خان پکې زیات دی، دا ولې؟ دا خو کېږي نه. ښه دا په دنیا کې دغسې مسله روانه ده چې دا کله ته ملک ورکې نو دا کېږي نه، جوړېږي نه. ښه مثال په طور باندې که یو سړی دا ووایي چې نه دا یو ځای کوو، بس دا ټوله دنیا بیا رشه کوو یوه، او دا تقسیمو په سرونو باندې، دا په سرونو باندې تقسیم شوه. نن چې څومره سړي دي په هغې ټولو باندې تا بلکل برابر سرابر تقسیم وکړو، بس د سړي بچي پیدا شو، د یو دوه بچي پیدا شو، دوه زامنې دي، د بل 10 زامن دي. نو اوس چې دغه تقسیموي نو څه به کېږي؟ خو د هغه یو به لږه رسي او دا بل به ډېره رسي، نو بیا یو شانوالی نه راځي. نو یو شانوالی بیا نه راځي. ښه بیا به کمې زیاتې به کې راځي، دا یو به لږ یو د بل به زیاتې، یو ته میلاو شوي نیمه حصه او بل ته میلاو شوي 10مه حصه. د پلار په مال کې به دغسې میلاوي که نه، ولې دا یو 2 زامن دي او دا یو 10 زامن دي، نه کې دا کېږي، دنیا کې نه کېږي. ښه د دنیا نظام دغسې روان دی. الله وایي ما دا خالق مالکان کړلي، الله چې الله یې مالک کې نو بیا به څوک ته وباسي. ښه حقونه پکې دي، زکات پکې دی، عشر پکې دی، نور صدقې پکې دي. وفي اموالکم حق للسائل والمحروم. وایي جنه نه مخکې نه اخلئ. نه مما رزقناهم ينفقون، دا کېږي نه. کله کله یو سړی به یو داهري به یو اشتراکي وایي، هغه به قرآن نه یو دلیل پیش کوي، په قرآن نه چې دلیل پیش کوي نو هم نیمګړی پیش کوي. ښه وایي ان الارض لله، دا ټول ځمکه د الله ده، چې د الله ده نو د خان پکې زیاته ده او د غریب پکې کمه ده. دا ولې؟ وایه لږ مه وایه که نه، ټول ووایه. دغه آیت ټول ووایه نو پته به ولګي که نه.
ان الارض لله یورثها من یشاء، زمکه ټوله د الله دا ورکوي چاله چې وغواړي، نو چاله لږ ورکړه او چاله ډېره ورکړه، دا خو د الله کار دی. نو دلته کې الله رد کوي په خلکو باندې چې مما رزقناهم ينفقون، اشتراکیت والو باندې. بعض خلک پکې صرف مال مشترک کوي، بعض خلک وایي نه د دې نه علاوه نور څیزونه به هم مشترکي، وایي زن زر زمین، دا درې څیزونه یې دا مشترکي، دا به د چا نه چا چې پلاس کې خو نو دا به د هغه نو بیا ته دا وایي نو سنه سمبل خو بیا هم ته منې. او کله چې دا مسله راغله مخکې داسې خلک تېر شي دي په ایران کې څه یو ځای بل ځای، هغې چې دا خبرې جوړې کړې په دې باندې عمل شروع کو، نو چې کوم کار کسب کوونکی هغه خپل کار کسب پرېښو، زه ذمېداري نه کوم. ولې هلته چې راشي بل سړی واخلي ویسي، ما ته اوس شی پاتې کېږي نه، زه به چل کوم، زه یې سره اړو کوم نه، هغه خپل عمل پرېښو. زمیندار زمینداري پرېښوده، انګر انګري پرېښوده، ترکان ترکاني پرېښوده، زرګر زرګري پرېښوده، دکاندار دکانداري پرېښوده، هر څه لاړو په ټپو کېناسته. بل پسې راغی ویل که دا خو وجل غواړي، ها دا ووجئ، پانسي کوي. وایي دغسې دا نظریه پیش کړلی، غلطه نظریه پیش کړله. زن زر زمین، الله رب العزت هر یو تن له د هغه مطابق حصه ورکړله. دی به کې وایي زن به دا به مشترکي ښه، وایي ټولې مسلې چې جوړېږي نو دا د ښځو نه جوړېږي، نو ښځه به د چا نه وي، څارویتوب به وي، حیوانیت به وي، درنده‌توب به وي. خبره ورانه کړه. مما رزقناهم ينفقون، الله وایي نه ښځه ده، نو دا ښځه دا انسان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې د ښځو حیثیت چې و نو هغه د حیوان د څاروو غونته کې وښه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغی نو دا ښځه یې راواغسته، نو دا یې د انسانیت په سب کې ودروله، هغې له حق ورکړه، د پلار په مال کې ولا حق ورکړه، د رور په مال کې ولا حق ورکړه، د خاون په مال کې ولا حق ورکړه، کله چې د زوی په مال کې ولا حق ورکړه. رور چې کله پکې هغې کې شرایط پکې دي، د زوی په مال کې حق شتي، هغې کې شرایط نشتي، شته حصې ده پکې، څومره میلاویږي هغه یا به ثلث میلاویږي یا به سدس میلاویږي. خاون په مال کې حصه ده یا به ثمن میلاویږي یا به ربع میلاویږي. د پلار په مال کې میلاویږي نو یا به څه میلاویږي یا به څه میلاویږي، للذکر مثل حظ الانثیین به میلاویږي یا به نصف میلاویږي یا به ثلثینو کې میلاویږي. مختلفې حصې مقرر کړې الله. ښځه راواغسته نو د انسانیت په سب کې ودروله، او دا یې د کور بادشاه کړه، د کور بادشاه به دا ملکه ده که نه. دې زمانه کې خلکو پې نور ظلمونه شروع کړو، ملکې نه بادشاهي نه بادشاهي واغسته نو دا یې وشړله بهر ته، د خرو په شانتې وشړل، دی ګرځئ بازارونو کې ګرځئ. نو مما رزقناهم ينفقون، بعض د هغه نه چې موږ رزق ورکړلی دی له، موږ چې دی له څه ورکړلی نو هغه خرچ کوي، موږ دی له مال ورکړلی نو موږ دی له علم ورکړلی نو موږ دی له ځواني ورکړله نو هغه هم خرچ کوي. ينفقون. والذین یؤمنون بما انزل الیک، او دا کسان دي چې دی به ایمان لري په هغه څه باندې چې نازل شوي دي تا ته چې څه نازل شوی دی، قرآن کریم نازل شوی دی، نو په دې باندې به دی ایمان لري. قرآن کریم باندې به ایمانی نو عمل به وما انزل الیک من قبلک، او په هغه څه چې نازل شوي ستانه مخکې چې څه نازل شوي دي نو په هغې باندې به ایمانی. دلته کې من بعدک پکې نشتي ښه،
ختم نبوت نو د ختم نبوت خبر هغه نور زینو کې بیا په نور وضاحت سره کوي ښا کله وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اعلان وکړي خلکو ته خاتم النبیین لا نبی بعدی ز خاتم النبیین زمان رستو بل امت راتلم کې نشته بل پیغمبر راتلم کې نشتی تاسو آخری امت یې دا به د قیامت پوری چلیږي بل امت بن راضی ز آخری پیغمبر منو بل پیغمبر بن راضی عیسی علیہ السلام کرا کوزی کو هغه د پیغمبر په شکل باندې ناراضي هغه د امتیت په شکل باندې راضي هغه نه پیغمبر نه هغه خپل خبره نه کوي بلکې د پیغمبر خبره به زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره وکړي هغه دین به پیش کوي قرآن به خلکو ته پیش کوي نو سنت به پیش کوي وما انزل من قبلک پاک سچ نازل شي ستانه مخکې تورات کې انجیل کې زبور ده ک نور صحیفی دي ټول چې نازل شي مخکې مونږ ویل یو سلور کتابونه دي آسمانی سلور غټ کتابونه دي او سل صحیفی دي وبالآخرة هم یوقنون په آخرت باندې دي یقین لري آخرت ته یوم الاخر وي بس دا دنیا د یو ورځ ختمېدونکې ده چې ختم شي نو هغې ته قیامت وي هغې ته آخرت وي بیا نو دی په هغې باندې یقین لري نو په هغې باندې د هغې تصدیق به کوي یصدقون وي تصدیق به کوي د آخرت یا آخرت به راځي یو ورځ بعد خلک بیا دوباره راپورته کولی کېږي نو چې کله دا پنځه خبرې پکې شوې ایمان بالغیب پکې شو اقامت الصلاة پکې شو مما رزقناهم ينفقون پکې شو یؤمنون بما انزل الیک پکې شو وبالآخرة هم یوقنون پکې شو دا پنځه صفتونه شو نو دا پنځه صفتونه چې پچا کین اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون دا کسان کلک دی په ہدایت باندې د دې رب د طرف نه او دا کسان دی کامیابی مندون کی دا فلاح والدی دا فلاح مندون کی دی په دنیا کې اولئک متمکنون علی هدن وی دا کسان کلک دی په ہدایت باندې د خپل رب د طرف نه چې دغه صفاتونه پکې رالو دا پنځه صفات پکې رالو نو دا هدایت والدی دا ہدایت یافته دي نو چا چې په دنیا کې ہدایت اوموندو نو په آخرت کې هم المفلحون دا کامیابی موندون کی یو فلاح ده یو د فلاح نفی ده نفی د فلاح داغه بعضی اسبابی قرآن کریم کې داغه ذکر چې کړل نو یو ظلم کړل ظلم چې څوک کوي نو دا ظالمان دي نو دا فلاح نه مومي یو مجرم دی څوک چې جرم کوي یو سحر دی څوک چې سحر کوي نو دا فلاح نشي مونده یو کفر دی یو شرک دی یو افتراء علی الله دی څوک چې په الله باندې دروغ جوړي نو د فلاح نشي مونده ها نو ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون اولنی ډله منعم علیهم داغي پنځه صفاتونه داغي اخیری انجام دنیوي او اخروی دای ذکر کا کله چې یو سره خبره پیش کی کله چې یو پیغمبر راغی خبره پیش کړه اعلان وکړه یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله وتفلحوا او خلق لا اله الا الله وای کامیاب بشئ دا اومنه نو کامیاب بشئ نو باز خلق اومنه ا کامیاب شو خکارا ایمان راوړ باز خلق نو خکارا په دشمنی باندې ودرې دو نو دی منو ابو لهب ابو جهل عتبہ شیبہ وغیرہ دا ټول سيزونه سچو دی مخالفت شروع کو مقابله ته ودرې دو ابو لهب نه هغه بګي مقابله کړه نږدې وکنه مقابله شروع کړه نو دا ښکارا کافر دي نو باز خلک په داسې پیداشي چې هغه با ظاهر کې استا سره هم نږدې کیږي او بل ته هم نږدې کیږي او خپل هم زیستا خپل هم راضي هغه خو یو تم خوي وي تم خوي هغه هم ثبت خو نه وي کله بداسي دا سره چې ګورې د منافقي ها
دا غي تذکرہ و من الناس من یقول سره کوي. او دلته کې ښکارا کافر چې کوم ښکارا کافر دی نو دا غي زیات تفصیل ته ضرورت نشته، خو لکه دغه ښکارا کافر ښکار دشمن دي مقابل. نو ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړل سواء علیهم برابر خبر ده پدی باندې انذرتهم کته ولا ير ورکه دوی سواء علیهم لا علیک برابر خبر ده پدی باندې پتا باندې نا انذرتهم کته ولا ير ورکه ام لم تنذرهم کته ولا ير نه ورکه لا یؤمنون ایمان نه راوړي. ختم الله علی قلوبهم مهر لګول الله د دې پزړو باندې د دې په عقلونو باندې والا سمعهم او د دې په غوږونو باندې والا ابصارهم غشاوه او د دې په سترګو باندې پردي دي نو ناشنا پردي دي ښکارینا. ولهم عذاب عظیم او دې پر عذاب لوی دی. دا ښکارا کافرو کفر ویل کېږي پټول ہوتا کاف فا را نو دینا کفارم دا نو کفاره دا کفاره زکه وای چې دا گناهونه پټای بیا کفاره ورکړه گناه پټ شو ختم شو. کله سمیدار تم کافر وای رسو براشی کافر زمیدات کافر ویلے صورت حدید کی ناغت کافر پا دے بانے بانی چی آغا ام پسمگ کے تخمون پٹائی کنا پسمگ یہ تخم پٹ کی لیکن دانا چی زمیدار رہتا آغا تا کافر وے نخکارا یو ظاہری لفظ دے عام پا عرف کے مشہور دے نا کافر یو شے دے دل دے یو لغوی طور بانے استعمال شے دے. نو دا سنے چی داو تا استعمال کی خبر کارزان نجوڑ گئے داو چاہتا نوے کافری ولی دا رستنی معنی بیا اعتبار نہ کی دا عرف اعتبار کی او بعض شرعی الفاظی داغے اعتبار کی لگا یو سڑے داغا قل خزی توی انت طالقن نو دے یو معنی کو بلم کے دیشی گنا چی انت طالقن معنی انت طلق الوجہ ستا مخ دیر خیستہ دے نا مخ خیستہ دے آگے تا بے اعتبار نہ کی عرف کے طلاق ست ہوئی انت طالقون دغه ته نه وي چې ستا مخ خیسته دی نه هلته کې طلاق په معنا دغه ظاهري باندې کوم راځي شریعت کې دغه ته وایي نو دې کې د بل څه بالکل ظاهري الفاظ دي دې کې با کنایم نه چلیږي بیا نه دا ما کنایتن ویلو نه کوم چې خبره دې کړل الفاظ او اعتبار به کولای کیږي. نو خپل الفاظ کې بیا تعویلات بنه کې تعویلونه کې رستو انا زما مقصد چې دي سينو او دي سيو ما خدا سي نه ما دا سي وي بیا ځان تعویلات کې نو کفر په معنا دا پټولو مانته کله کفر ویل کېږي نفس انکار تا کفر چې ګورې نو بیا یو کفر عنادی او یو کفر جحودی. مختلف طریقے بانے دا کفر اطلاق کافر ستوئی پا اصطلاح دا شریعت کے انکار من ضروریات الدین من ضروریات الایمان د ایمان او د دین د ضروریات نه سره انکارو کې آوي ته کافر وای. کله کله داسي چې کم علاماتی شعائری د کفر د بعض خلکو او هغه سره استعمالي نو هغه تم کفر ویلی
علامات کفر تم کفر وئی. لکه تفسیر بیضاوی هغه ذکر کوي یو سړي دی هغه زینار په غاړې ته اچولی، لاکټ یې غاړې ته اچولی، دا د کافرانو کښې دی. دغه صلیب نشانې جوړ کړی و، دا یې غاړې ته اچولی. د څوک دی؟ د کافر دی که نه؟ هغه عیسائی دی. دا د عیسایانو نښه ده، نه هغه یې ځان ته اچوله. په دې دور کې نور هم چا لاس ته بنګړی اچولی، کافرانو بعضې شعار دی، بعضې بنګړي غاړې ته لاس ته اچولی، چا زنځیر غاړې ته اچولی، دا د هغې شعار دی. نو کله کله یو سړی داسې چې هغه پیژندی کېږي، نو هغه خو مسله جدا ده. یو سړی دی چې هغه غاړې ته دغه شی اچولی، غاړې ته یې لاکټ اچولی، صلیب نشان یې غاړې ته اچولی، زنځیر یې غاړې ته اچولی، دغه بنګړی په لاس کړی او داسې ځای ته لاړ چې هلته کې څوک پېژني نه چې دا څوک دی څوک نه دی، مړ شو. نو د هغه سره بیا کار چې کولی کېږي، نو هغه به د کافرانو په شان کولی کېږي. ولې مسلمان به هغه کار نه کوي چې هغه د کافرانو شعاري. نو کفر کله ویل کېږي نفس شرک ته، مختلف معنو باندې استعمالیږي کفر. نفس شرک ته چې وایي نو دا کله کله داسې چې د هغې په صله کې بیا وی با راضی وی. لکه دې صورت کې 28 آیات کې وی کیف تکفرون باللہ، څنګه تاسو انکار کوئ د الله نه. یو معنی پکې دام راځي کیف تکفرون باللہ، کیف تشرکون باللہ، او د الله سره تاسو څنګه شرک کوئ. کله به ویل کېږي انکار جاهلی ته، انکار جاهلی، کفر جاهلی. جهل باندې دی روان دی، کله عناد باندې روان دی. نو انکار کله جهلی، کله عنادی، کله کتمان حقی، کله ارتداد تم وئی. رسو صورت آل عمران کے بنازی شپگاتیا کے مرتدی کے دو تم وئی. آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا. دانے کل ناشکری تم وئی، کفر ناشکری تم وئی. حال تک یہ اللہ دے نعمتون خبر راضی سورت ابراہیم کے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. دارنگی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ اوڑے دو تم وئی تولی عن الرسول. دام سورت آل عمران کے راضی 32 کے پیغمبر د وینانا، پیغمبر د عملنا، د شاکی. دانے کل سحر تیم ویلی سورۃ بقرہ کی برازی وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا وی. سحر تے ویلی التکی. دانگی عمل پر خودو تے ویلی ترک عمل تا. آیت کفر ویلی سورۃ آل عمران کی برازی او یم کے. دارنگی منافقت تم وئی دام صورت آل عمران کی برازی یوسل شپگ 50 کے. دا کفر دے کفر انکاری، کفر جہودی، کفر عنادی، او یو منافقتی کفر دے کفر نفاقی دے. نو ان الذین کفروا سواء علیہم، یقینا آکسان چی کفر کرلے ہر قسم کفر چی دے سواء علیہم برابر خبر دا پدی بانے. انذرتهم کتے یرائے کتا والا یرا ورکے انذارو کا وعدم انذاری کا سواء علیہم
ستا دی له ير ورکول او ير نه ورکول دا برابر دی په دی باندې دی ایمان نه راوړي دې ته ویل کی خبر نو کله خبر چی اعتراض بر راضی چی الله خبر ورکي چې او ستا ير ورکول او ير نه ورکول دا برابر دي ایمان نه راوړي نو دې قرار شګنا د تشیل بیان کې وي نو ځکه الله رب عزت مخ کې وي سواء علیهم د ځینې وی چې سواء علیکا تا باندې برابر د کتو ير ورکه او ير نه ورکه نو دې ایمان نه راوړي بل ځکه الله وی فذکر ان نفعت الذکرى تو خپن ورکوا د خلکو له فائدہ ورکې او کنه ورکې تو خپن ورکې بل خبر راځي اخبار چې دانو دا مستلزم درزانه ده چې الله په راضي ده دا کوي دیرو جمهوریت ته کده سکه یو هغه دي کوي او بل څوک سکه نو هغه دي کوي نه نه ایمان لازم ده که ایمان نو نو ګره رسو سزا ملاوي ختم الله على قلوبهم مہر لگول لاله د دې پسونو باندې بندش راوستل لاله د دې پسونو باندې والا سمهم دې په وګونو باندې والا امصاری دې په سترګو باندې پردي دي ولهم عذاب عظیم ختم الله علیهم ختم الله على قلوبهم یو راضی مراتب د ختم نیو غفلت راشی سورۃ اعراف کے برازی یوسل 179 کے دویم براشی اتباع الہوا اتباع الہوا راشی ادا برازی سورۃ جاسیہ کے درشتم کے تابعداری خواہشاتوں درم براشی جدال فی التوحید سورۃ مومن کے راضی سرورم آیات کے اوپر پسے 15 درشم کے جگڑی گئی پر توحید کے نداغیم نتیجہ داشی چې د دې پسړه باندې بندش راشي مہر په ولګي مہر د جباریت وته وي دا مہر چې کله لګي نو دا کله نسبت کیږي الله ته کله کافر ته نسبت کیږي او کله عمل ته نسبت کیږي او کله د عقیدې ته نسبت کیږي الله ته چې نسبت کیږي نه په دې باندې چې الله پیدا کړل ها دا مہر په هغه باندې او لگاو پیدا یې کپی کافر ته نسبت کیږي د کافر عمل ته د سړي خپل عمل ته نسبت کیږي کلا برانا علی قلوب ما كانوا یکسبون وای سورۃ مطففین کے راضی کافر ته نسبت کی حامیم سجدہ کے 15 آیات کے راضی کلا کلا نسبت نہیں او کلا نسبت یہ نو کلا دا عقیدے ته نسبت کی لگا سورۃ نساء 155 کی برازی نو ختم کلا د یو حدیث کې راځي چې کله یو سړی جرم کی ګناو کی داغه پسړه باندې یو نقطه ولګي یو داغ پیو لګي کله چې توبه باسي داغ وران شي کله چې توبه نه باسي هغه داغ پاتې شي بل ګناه چوکي نو بل داغ پیو لګي بل ګناو کې بل داغ پیو لګي توبه نو باسي داغ پاتې شي
کله توبه باسي نو دا ورانیږي، الله یې ورانوي. توبه نه باسي نو دا پاتې کیږي، نو دا پاتې نور ګناهونه کوي، نو داغونه پرې ورو ورو زیاتېږي نو ټول زړه ولا راګیر کی. ناغه نه بیا تعبیر کوي په ختم سره، ختم الله علی قلوبهم وی. کلا زنګ سره داغه تعبیر کوي، کلا بران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. کلا تعبیر کوي په قفل سره، ام علی قلوبنا اقفالها، زنو میں تالے لگی دلی ہوئی. کلا ختم لفظ استعمالی نو کلا طبع لفظ استعمالی. نو ختم اللہ علی قلوبہم، قلوب نہ کلا مراد زړه دے، کلا وی عقل تے مراد دے، نو عقل مسخ شیخا مہر پہ لگی. نو علا سمعهم د دې په وګونو باندې، والا ابصارهم د دې په سترګو باندې پردی دي. نو الله پیدا کړل، نو بیا ولا سزا ورکړي چې عمر عذاب نازل دی، پر عذاب لوی دی. دا خو یو قسم زیاتې ښکاری. یو سړی دی هغه دی وتړو، او یې منډه کا هغه شی راوړه، نه بل سړی لاړ رایوړ او دغه بل تا تړل بیا غله سزا ورکې، نو زیاتې ښکاری. خبره داسې نه ده. دا که تړلی شی دی، دا د عمل د وجې نه وروسته دی تړلی شی دی، مخکې نه دی تړلی شی. او دا نسبت چې الله ته کولی کېږي، نو نسبت الله ته په دې طریقې باندې کېږي چې الله دا پیدا کړلی. ختمی پاغی باندې لګول له، مہر پہ لګول، مہر د جباریت. یو سړی عمل کوي لګیا دی، کفر کوي نو آخر کې مہر د جباریت پہ ولګي، دې اوس نشي راتلی، ہدایت ته نشي راتلی دی. د دې یو مثال پیش کوي، وایي یو سړی دی غلا یې وکړه، یو غل غلا یې وکړه. یو حدیث کې راځي یو هغه غل ډېر ناکار غل دی، هغه یې پټه کړه او د هغې په وجه باندې دی لاړ سرې پکې کېښو. نو شریعت کې خو د هغې باندې خو سزا نشتی، نه مطلب دا دی چې دې سړي اول نه غلا یې وکړه، معمولی غلا یې وکړه، هغې قدر کې پټه کړه. نو چې هغه یې پټه کړه، هلته کې کور کې ورته ډاډ میلاو شو چې دا خو دې ښه کار وکړو، کور ته پیدا راوړه. نو غلا یې د هغې وکړه، نو بیا ورپسې بله غلا وکړه، نو ورپسې بله غلا وکړه، غټ ډاکو شو، غټ غل شو. په دې کې دی اونې شو، نو هلته کې دی پانسي کړی شو، اونې شو، نو د ده نه لاس کټ کړی شو. نو دا چا کړلی؟ لاس یې کټ کړی شوی دی. نو خلک چې ودې نوی شی دی، نو بادشاہ اونیو، حاکم او قاضي اونیو. نو بیا خلک وایي قاضي ته لاس کټ کړه. وایي قطع القاضي یده، وایي قاضي ولې لاس کټ کړه. هغه قاضي ولې لاس کټ کړي؟ قاضي نور خلکو نه لاس ول نه کټ کوي. نسبت قاضی تکیږي دی وجه باندې چې هغه فیصله کړلا، فیصله وایي کړلا د عمل د وجې نه کړلا. نو د اصل کې دا لاس خپل په خپله باندې کټ کړلی. حقیقت کې چې وګورئ د غلا نه کولی، نو د لاس به نه کټ کولی کېدو. غلا یې وکړه، نو د لاس کټ شو. نو دا لاس ولې کټ شو؟ د عمل د وجې نه کټ شو، فیصله پې قاضي کړلا. نو نسبت قاضی ته کیږي، نور کار د خپل عمل د وجې نه. نو ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم. دې لپاره عذاب دی لوی، لوی عذاب دی. ول
ولې چې د ایمان نه راوړو د شرک کاو کفر کاو تر دې پورې چې بس د باندې مهر د جباریت ولګید چې مهر د جباریت په ولګید نه چې د مړ شو نو له عذاب نازل وي پر دې عذاب لوی عذاب دی ول نو دا دوی مډاله و یو راځي ختم القلب زړه خبرې دي ورپسې مرض ده یو صفات راځي د زړه د مؤمن یو صفات راځي د زړه د کافر او یو د منافق خبر راځي ورپسې رستو د منافقانو تذکیره کوي نو مخکې نه پکې د کافر په زړه کې وی ویش اوصاف داسې دي چې دا د کافر په زړه کې ډېر قصې دي د هغه په زړه کې یو د انکار یو د حمیت الجاهلیه یو د انصراف عن الحق یو د قسوة القلب یو د ضیق القلب یو د طبع القلب طبع الله على قلوبهم کلوی ختم الله على قلوبهم دارنگی د دې په زړونو کې زیغ ده دارنگی عبادة انکار دارنگی د دې په زړونو کې شک ده ریب ده شکی نو شک بیا کلک شي ارتیاب وتم وای ارتیاب تی جوش دارنگی د دې په زړونو کې روب راځي دی په لهو العیب کې اختدی دارنگی شدت القلب تزیین القلب فی خلاف النبی دارنگی د دې په زړونو باندې خلاف ده پردہ ده پہ دارنگی اخفال لپکی قفل لے اخفال تالی دی پہ اشمزاز القلب زړه تنگیدا اشمازت قلوب الذین کفروا اشمازت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ دارنگی نفرت تے ددی پسونو کې نفرت تے مومنان و مسلمانان ته چې ګوري ددی پسونو کې مینا محبتی او د کافر پسونو کې چې ګوري نو اب کفر پکې ده نو نفرت پکې ده دانګي غمز سترګې ړندې دي نو د سترګې ړندې کې زړه سترګې ړندې دي دانګي د په زړه کې فقه پکې نشته ښا سوچ او فکر سمجھ پکې نشته غیر فقیه ده آدم ایمان پکې ده آدم صفائی پکې ده په زړه کې زړه صفانه ده ښا منافقت د زړه کې ده غمرة القلب تشتیت القلب وي او رین پکې ده دا د کافر د زړه بد خصلتونه دي د مؤمن په زړه کې صفات د زړه د مؤمن یو پکې هدایتی یو پکې سلامتی یو پکې راحتی بل پکې صفائی زړه صفا دے قلب سلیم دے قلب سلیم دے بل پکې دے ربط القلب اللہ والا زړه مضبوط کی زړه مضبوط شي بل پکې زینت القلب دے بل پکې راضی امتحان بل پکې راضی انابت القلب بل پکې دے خبط القلب زړه مائل دے عاجز دے عجز پکې دے اطمینان القلب پکې دے سکون القلب کتابت الایمان کتب اللہ ایمان فی قلوبہم وی اللہ پسلہ کی ولا ایمان لکل لکھا دارنگی وجل القلب
وجلت قلوبهم، او آخر کې لین القلب زړه نرمي، ثم تلین قلوبهم دا صفات د مؤمن د زړه دي، 15 صفاتونه دي، ښه صفاتونه د زړه د مؤمن. بیا وروسته د منافق تذکره کوي، منافقان ومن الناس من یقولون، او ان شاء الله بیا سبا شي خدا الحمد لله.